کریم صلی الله علیه وسلم سره انسانانو څه کوي خو د زناورو به هم محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او څه بې انتها محبت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د زناورو به هم دغه سره ډېر زیات محبت و ځکه چې هغه د پیغمبر علیه السلام هغه سوارلي چې په کوم پیغمبر علیه السلام باندې به سوارلي کوله په هغې باندې به تګ کو نو هغه سوارلي هم د پیغمبر علیه السلام په عشق کې د پیغمبر علیه السلام په محبت کې هغې هم کوهي ته ور ودانګلو چې په کومه سوارلی پیغمبر علیه السلام باندې سوارلي کوله کومې سوارلی باندې او پیغمبر علیه السلام چې کله دنیا نه تشریف یوړو نو هغه سوارلي د پیغمبر علیه السلام په غم کې په خفګان چې پیغمبر علیه السلام هغه د دنیا نه لاړو نو اوس په زما په ملا باندې بل سړی سوارلي کوي نو هغه سوارلي هغه خر هغه چې د یو کوهي ته چې ځان ارداو کو او په هغې کې غم مړه شو پیغمبر علیه السلام د محبت په وجه باندې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زناور دومره محبت و چې د پیغمبر علیه السلام په کور کې یو زناور و یو وحشي زناور و په کور کې دننه نو دغه زناور به ټوله ورځ منډې وهل یو طرف ته بل طرف ته په کور کې خو چې کله د پیغمبر علیه السلام به راغی په دروازه باندې به راننوتو نو دغه وحشي زناور چې کوم و نو بعضې علما فرمایي دا هوسۍ وه هوسۍ نو دا به لاړله په یو ګوټ کې به کېنستله بس خاموشه به هلته ځان له ناسته وه پیغمبر علیه السلام به راغی کور ته خو که کور نه پیغمبر علیه السلام ووتو نو بیا به دغې هوسۍ په منډو باندې شروع کړله په ټوپونو باندې چې پیغمبر علیه السلام بیا راغی دا بیا خاموشه کېنستله وي دا په دې وجه باندې چې پیغمبر علیه السلام به کور ته راغی وی اس نه چې پیغمبر علیه السلام د تکلیف ورسېږي زما د منډو نه زما د ټوپونو نه حالانکې فطرت خو دا دی چې د کم څیز سره سړي محبت وي یعنی دغه زناور چې کم مالک خپل څاروي له ډېر زیات خیال ساتي نو هغه که هر څنګه زناور وي خو د هغه مالک سره ډېر بې انتها مینه کوي چې کله خپل مالک وویني نو دا خوشحالیږي اوازونه کوي ټوپونه وهي او چې دا به کله پیغمبر علیه السلام به راغی نو دا هوسۍ به لاړله او په یو ګوټ کې به کېنستله خاموشه به کېنستله وي هسې نه چې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورسېږي زما په وجه باندې او دا ښرنګې پیغمبر علیه السلام یو فیره په سفر باندې صحابي واقعه ذکر کوي موږ په سفر باندې لاړلو نو څه ځای ته ورسېدو نو موږ آرام کوو پیغمبر علیه السلام هغه داسې سترګې ولګېدلې سترګې پټې شولې وی موږ کتلې صحابي وایي چې څه ګورم یو ونه ده هغه داسې را روانه ده ځمکه شلي را روانه ده راله په پیغمبر علیه السلام د پاسه سوری وکړو پیغمبر علیه السلام د پاسه او پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې وریځ راشي او پاسه نه به سړي باندې سوری وکړي وی دغه شان دی دغه ونه راله پیغمبر علیه السلام باندې سوری وکړو وی موږ ورته کتل دغه ونې ته لږ ساعت بعد بیا واپس خپله ځای ته روانه شوله لاړله دغه ونه په پیغمبر علیه السلام چې کله سترګې وغوړېدلې راپاڅېدو مو ورته واقع بیان کړل د الله رسوله دغه شانتې دغه ونه وه او موږ کتل ورته چې ځمکه به یې سیرې کوله او راغله تاسو باندې سوری وکړو ستاسو به یې خدېټو بیا واپس لاړله پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي او بلکل دې د الله تعالی نه اجازت غوښتلی و چې ستا محبوب علیه السلام راغلی دی یعنې پیغمبر علیه السلام راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي زه یې ورته یاد کړم چې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی زه په ده باندې سوری کوم وی دغه د الله تعالی په اجازت سره راغلی و ما باندې سوری وکړو دومره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه څه بې انتها مینه وه نبی علیه السلام د قربانۍ دپاره څاروي اوښ اغوستو چې کله پیغمبر علیه السلام اوښ اغوسته د قربانۍ دپاره نو هر یو اوښ په رامخکې کېدو هر یو اوښ په رامخکې کېدو چې ما واخلي ما واخلي هر یو اوښ دا تمنا لرله چې پیغمبر علیه السلام زما په مرۍ باندې خپل په لاس مبارکو باندې چاړه راکړي او ما د قربانۍ دپاره واخلي نو دا زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره وي نو هر یو اوښ په رامخکې کېدو چې ما څه وکړي پیغمبر علیه السلام ما واخلي او زما په مرۍ باندې خپل په لاس مبارک باندې چاړه راکړي دومره بې انتها مینه د پیغمبر علیه السلام سره د زناورو به هم دومره بې انتها مینه وه نو چې انسان وي مسلمان وي او د پیغمبر علیه السلام په سنتو برابر وي په هر یو څیز باندې برابر وي په هره طریقه باندې د نبي علیه السلام او د الله د حکمونو لاندې خپله زندګي تیروي او هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په عشق کې وي نو چې هغه به الله تعالی څومره مرتبه ورکړي
الله تعالی دې موږ او تاسو هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت دغه مینه محبت را نصیب کړي.